सूबाई वाइस चेयरमैन साबिका मिनिस्टर साबिका सेनेटर अलहाज मोहम्मद हाशिम खान साहब स्टेज मानी मौजूद द कौमी वतन पार्टी साबिका तहसील नाजिम याया जान खान स्टेज मानी मौजूद द कौमी वतन पार्टी द PK 62 साबिका चेयरमैन जावेद हुसैन खान हामिद खान मुश्ताक खान और माता मखामख नास द PK 62 द PK 63 द PK 64 द PK 65 और द PK 66 ना रागली मरगरो मशरान इज्जतमंदो द हल्की चेयरमैनान साहबान जनरल सेक्रेटरी साहबान और द यूनियन काउंसिल मरगरो जटोलो केवल खो सासु टोलो ढेर ज्यादा मशकूर ममनून मा चिता सुनन पदी यख यखने के राले और पदी मीटिंग की शरीक शे बिया चिकन तरीके सरा तासो अखबल तजावीज राकरन और सरा कम डाटगिरनम चमला राकला तो पागी माने तासो मशकूर मा और इंशाअल्लाह तासो परेदार माने ज़दा वेली शवा चिदा बरसीबा यो तारीखी बरसीबा की बा और इंशाअल्लाह दावा मुझे साबित होगा इज्जतमंदो यो 50 कालोश चे मुंग जमुंग मशर जमुंग शहीद वतन हयात मोहम्मद खान शेरपो बदन मुंग नागिस्तली शो यो 50 काला डेढ़ में उम्र दे बाज खलक डेढ़ उगत उम्र तीर की जायदादों ने जोड़ की रुतबे वाखली खो द खल्क को जड़ो नगटी बाज खलक दासिवी चिड़ियर लग टाइम पदी दुनिया की तीर की खोगुई अगद ओहदो सियासत नो करे इमदा का वजदा चियो 50 काला पस्तम नन माता आगा मशरानम नास्ती चिचा ताहुई याद दे अगुली दलियो आगा मशरानम तल तकिश्ते चिचा नौली दले और दागा पर काफिले की दागा द मिशन सर तर रसूल लपारा अमग शांत रवान दी इंशाअल्लाह कि दास्तासु जज्बावी दा मीनस्तासुवी नस्तास्ती सोक सनिशिवेले इंशाअल्लाह कौमी वतन पार्टी बा हमेशा हमेशा लपारा जम देगी इज्जतमंदो नंचे सारा क्लमा वज़ीर-ए-आला से भी बयान में होगा तो चेहरा माँ खत निकले दे वज़ीर आज़म ता और मुंग तख्पल हक न मिलावेगी और खपल वसाइल न मिलावेगी हक बिल्कुल मिलावेदल पकार दी वसाइल जरूर मिलावेदल पकार दी खुस्ता सुपा विसातत ज़ित दा तपोस कोमा चिन्नन न यो 15 मियाश्ती मख के स्तादा पाटे यो बल वज़ीर आला और पासे दो तकरीर को वही चेहरा मां सर दुमरा वसाइल शच जवदी मरकज ला कर्जा वर कोमा याद दी तासो करो कना
ناول خو ته دا سوال کوم چې خپل منځ کې لږ صلاح کور کې کوئ چې داسې څه خبره یږدئ نو بیا خو کم از کم خپل منځ کې خو صلاح وکړئ او دې قوم ته حقیقت مخامخ کېدی بیا دا چې بلکل دا ستا آئیني او سیاسي حق دی چې دا خپل سیاسي سوچ لپاره خپل سیاسي لیډر لپاره مختلف ځایونو ته لاړ شي او आवाज اوچت کې خو آیا دا ستا ذمواري نه جوړېږي چې اول چې دا کومه ذمواري تا ته دا کومه کرسۍ چې تا ته میلاو شوې ده د دې ټولې د خیبر پښتونخوا د خلکو اختیار تا ته میلاو شوی دی آیا دا ستا حق نه جوړېدو چې دلته کې کم از کم دې غریبانانو سره ناست یو د دې د مسلو باندې ځان دې پوه کړی وي لاهور کراچۍ ته بلکل لاړ شه اسلام آباد ته هم لاړ شه درته وایم خو خپل عوامو سره مخکې کښېنه او د هغوی هغه کم مسایل چې دي کم دلته کې تکلیفات چې دي هغې لپاره هم اواز اوچت کړه بیا که موږ وګورو نو 14 کاله یوې پارټۍ ته دا د دا صوبه حواله شوې ده د هغې 14 کالو په نتیجه کې د دې خلکو څه ولیدل د دهشتګردۍ روزانه واقعاتو کې اضافه مو لیدله په خپل قرضونو کې اضافه مو لیدله د خراب حکمرانۍ مثالونه مو لیدل او هغه دروغ وعدې مو لیدلې چې د 50 لکه کورونه جوړولو د 1 کروڑ نوکرۍ ورکولو وعدې شوې وې د هغې نه علاوه موږ نور څه ولیدل نن خیبر پښتونخوا خلک په دې باندې حق په جانب دی چې تا نه دا تپوس وکړي چې 14 کاله یو ډېر لوی ټایم دی نورې تجربې مونږ ته نه دي پکارې مونږ اوس تا نه تپوس کوو چې تاسو خپل کارکردګي راته وښایئ تاسو راته وښایئ چې تاسو دې قوم نه څه وکړل نور د تجربو متحمل نه یو دې صوبې نه نوره تجربهګان مه جوړوئ دلته کې اوس د تجربه کار خلکو د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور په چلته تجربه کار خلکو ضرورت دی ملي رهبر شیر پاکستان جناب آفتاب احمد خان زندہ باد جناب سکندر ایوب خان زندہ باد اور کنان قومی وطن پارٹی زندہ باد سلور وزیر اعلیٰ نتیجه صفر په دې باندې نه پوهېږو چې د دې څلورو حساب کتاب به چا سره کوو دا اوس د دې د خلکو حق جوړېږي چې تاسو سره حساب کتاب وکړي همدغې له قومي وطن پارټي میدان ته وتلې ده چې موږ به تاسو نه تپوس کوو اسمبلو کې د خیر د نه کینو هغه کار هم نه کوو چې بعضې خلکو په خپله وایي چې موږ دې سیسټم سره دوکه کړې ده او د بلې صوبې نه راغلی مو اسمبلۍ ته مې ځان رسولی دغه کارونه هم نه کوو موږ لپاره دا د فخر خبره ده چې مونږ په عوامو کې موجود یو او د عوامو ترجماني به کوو به د پښتنو ترجماني به کوو به د دې د غریبانانو ترجماني به کوو به او आवाज به اوچتو امداد سوال به کوو چې کارکردګي راته وښایه کارکردګي راته وښایه
بله ورځ د دې انفارمیشن منسټر چې دی هغه په یو انټرویو کې داسې منصوبې یاد کړې چې هغه د هغه پیدایش نه مخکې مکمل شوي دي دلته هم یو بل کس ناست دی هغه هم تاسو اورېدلي دی چې څه یې ویلي دي مونږ دعوې نه کوو مونږ عملي کار ښیو دا د قومي وطن پارټۍ دغه دی چې مونږ همیشه عملي کار ښیلی دی پرون زه بونیر ته تللی وم اولته کې ډېرو مشرانو سره زه ناست وم هغوی راته وویل چې دلته کې دوه پوله مشر چې راغی وایي چې موږ ته ډیمانډ وکړو چې دلته کې فرش راته واچوه وایي چې هغه راته وایي چې نه فرش نه کوم پول به دله جوړوم وایي چې موږ وایي چېرې دا خو هسې دغه د اعلان د الیکشن وخت دی جوړېدی کې به دغه کېږي وایي چې 3 ورځې تېرېدې هلته کې سامان پروت و کار پې شروع و یفته چې پوره کېده پولونه سرته رسېدلي نو قومي وطن پارټي چې ده عملی کار باندې یقین ساتي او دا د قومي وطن پارټۍ د کارکونانو لپاره د فخر او د اعزاز خبره ده چې د دې صوبې هر تحصیل هر ضلع ته لاړ شئ نو د خپل د مشر څه نه څه خدمت به ورته خیالي شو ورته وړاندې کولی به شو عزتمندو برسي به کامیابو د ټایمینګ والا خو ګوره بې سر و سامانې کې دا خلک روزي لګیا دي او د پاسه پیدا یخنیم سیوا شوه رجسټریشن پروسس کې هغوی ته ډېر لوی تکلیف دی او هغه کیمپونو کې سهولیات هم موجود نه دي بدقسمتۍ نه مرکزي حکومت او صوبایي حکومت په یو بل معنی الزامات لګیا دي یو وایي چې دا د دې د لاسه او بل وایي د دې د لاسه مونږ دغې سره غرض نه دی د خلکو له تاسو امداد ورکړئ دوی له بندوبست وکړئ دا اول دغه پکار دی پرایورټي پکار ده د هغې نه پس ته بیا نورې جګړې کوو خو اول دغې خلکو چې هغوی باندې دا کم تکلیف دی په دغې کې کمی راوستلو کوشش وکړئ دغې لپاره پکار چې کوشش وکړی شي زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو د ټولو مشرانو ډېر زیات مشکور یم انشاءالله دا تمه لرم چې ښه په ګڼ تعداد سره به برسۍ کې شرکت کوی به دې ځل به دا شی لږ نور هم منظم طریقې سره کوو او منظم به داسې کوو چې اول هر یو کس په ځان باندې دا دغه چې دی لاګو کوو به چې یاره زه به دا کوشش کوم